Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, most welcome to Sir Said Agha Jan English language classes. یو ور بیا وتا چې ته په سر سید اغا جان انګلیش لینګویج کلاسز کې هر کله وایو محترم نن چې کوم ټینس وایو هغه ته ویل کیږي پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیو ټینس زمانه حال مکمل جاری دا چې دی دا زموږ لسم ټینس دی دا ټینس هم د نورو ټینسو په شان خپل تعریف لري خپل د اردو پیچان لري خپل فارموله چې دا هغه لري راځو د بورډو طرف ته دلته لیکلی دی پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیو ټینس زمانه حال مکمل جاری دا خو د دې ټینس نوم دی او د دې ټینس تعریف چش دی اس ٹینس میں وہ کام ظاہر ہوتا ہے جو زمانہ حال میں جاری ہو په دې ټینس کې هغه کار ښکاره کیږي چې په زمانه حال کې جاری د حال په زمانه کې هغه کار دوام لري رواني وقت یا مدت کی تعیین کے ساتھ د وقت یا د مدت د تعیین سره یعنی په دې ټینس او پریزنٹ چې کوم نور ټینسونه موږ ویلي دي د پریزنټ ته په دې او په هغو کې فرق دا دی چې په دې ټینس کې د وخت یا د مدت تعین به خامخا چې دی هغه ورسره کیږي نورو ټینسو کې د وخت او د تعین د مدت خبره چې وه هغه نه وه د اردو پہچان د دې د دوه پہچانه دي چونکه د پریزنٹ کنټینیو ټینس پہچان هم موږ ویلی وو رها ہے رہے ہے رہی ہے د دې ټینس هم هغه پہچان دی یو بل پہچان دی یعنی گویا دا ټینس دوه د اردو پہچانه چې دی هغه لري په پریزنٹ کنټینیو ټینس کې دا ولو چې حالت هم په زمانه حال کې یو کار ښکاره کېدی لیکن حالت د وخت یا د مدت د تعین بغیر دلته د وخت یا د مدت د تعین سره سره دا ټینس دی هغه کیږي نو دی وایو د اردو پہچان رہا ہے رہے ہیں رہی ہے رہا ہوں رہی ہوں رہے ہوں اور تا رہا ہے تے رہے ہیں دا گویا نوی پہچان دی د دې ټینس تا رہے ہیں تا رہا ہے تے رہے ہیں تی رہی ہے اور تی رہی ہے تا رہا ہوں تی رہی ہوں تے رہے ہوں دا د دې ټینس دی هغه دوه پہچانه سو د اردو او د دې ټینس دا هغه پریزنٹ کنټینیو ټینس د اردو پہچان چې از ام آر ولو او د دې ټینس د پہچان د اردو دا چې د دې ټینس هیلپینګ ورب چې دی هغه هاف بین هیز بین دی یعنی د پریزنٹ کنټینیو ټینس چې موږ ووایي څلورم ټینس داغه هیلپینګ ورب چې وو از ام آر ولو او د دې ټینس هیلپینګ ورب چې کوم دی هغه هاف بین اور هیز بین دا د دې ټینس هیلپینګ ورب دی فارمولا څنګه ده فارمولا دا ده فارمولا نو بالکل سمپل یعنی ساده فارمولا ده لیکن په دې کې یو شی چې دی هغه زیات شوی دی په دې فارمولا کې لفظ بین چې دی هغه راځي څنګه راځي فارمولا وایو افرمیټیو سبجیکټ پلس هیلپینګ ورب پلس مین ورب فورث فارم یو بل خبره دا ده چې د مین ورب چې کوم اشکال موږ ویلو موږ د مین ورب څلور اشکال دي فرست فارم سیکنډ فارم تھرد فارم فورث فارم دلته په دې ټینس کې چې دی هغه او را روان دوه ټینس چې کوم دي په دې درو سره کې د مین ورب فورث فارم چې دی هغه استعمالیږي یعنی آی ان جی فارم چې دی هغه استعمالیږي چې د هر مین ورب په اخره کې که ای نه ولا که ای ولا ای زندې کوه آی ان جی ورزیاته که دغه آی ان جی فارم چې دی هغه ویل کیږي نو لہذا دلته یو کار بل سوی دی چې د مین ورب فورث فارم استعمالیږي نو سبجیکټ پلس هیلپینګ ورب پلس مین ورب فورث فارم پلس آبجیکټ بیا دغه بعد دوه توري چې دی هغه راځي یو سینس دی سلیش فار یا به سینس راځي یا به فار دا سینس و فار د وخت د مدت لپاره چې دی هغه راځي دغه بعد بیا ای او پی اور نیگیټیو فارمولا سبجیکټ پلس هیلپینګ ورب پلس ناٹ د ناٹ بعد چې دی هغه بیا بین راځي د بین بعد بیا پلس مین ورب فورث فارم بیا پلس آبجیکټ پلس سینس سلیش فور بیا پلس ای او پی پلس فل سٹاپ اور हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और स्लैश फॉर प्लस ईओपी प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन और फोर्थ फॉर्म द बीन बाद मेन और फोर्थ फॉर्म दी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ईओपी प्लस क्वेश्चन मार्क مثالو لرازو په مثالو باندې مثال خلاصيږي एग्जांपल मैं 6 साल से जामे में पढ़ा रहा हूँ مثلا زه د شپږو کالو سه یا د دوو کالو سه یا د پنځو کالو سه په جامعه اسلامیه محمودیه کې زه سبقان ورته وایم زه ټیچینګ کوم زه درس کوم پڑھا رہا हूँ معنا میں ټیچینګ کر رہا हूँ یعنی زه درس چې دی هغه کوم نو ګوره اوس دلته موږ مدت چې دی هغه وخت مې معلوم کړی دی چې هغه 6 سال یعنی پرش کاله اوس په پریزنٹ کنټینیو کې خالی داو मैं 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ
اوس دلته چې دا وخت مو وایي یا مدت موږ ذکر کوو هغه بیا په دې ټنس کې ذکر کیږي میں 6 سال سے پڑھا رہا ہوں وقت او مدت هغه مخ ته روان دي چې څه ته ویل کیږي میں 6 سال سے جامعہ میں پڑھا رہا ہوں یو یا میں 6 سال سے جامعہ میں پڑھاتا رہا ہوں I have teaching at Jamia I have been teaching at Jamia for 6 years I have been teaching at Jamia for 6 years मैं 6 साल से जामिया में पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता रहा हूं द्वम वो जुमे से मुझे जवाब नहीं दे रहा है या मुझे जवाब नहीं देता रहा है دا ټنس دی دام ګوره د اردو پہچان دا کې راغلی دی یا په دې کې کسره وخت یا مدت راغلی دی نو ځکه د دې لپاره چې دی هغه دا ټنس موږ استعمالو he has not been replying me since Friday اور دریم مثال क्या आप कल से उसको मशवरा दे रहे हो या क्या आप कल से उसको मशवरा देते रहे हो د دې مثال have you been suggesting him since yesterday क्या आप कल से उसको मशवरा दे रहे हो या देते रहे हो और ही और दगा रकम इंट्रोगेटिव नेगेटिव مثال has he not been ګوره دا جملې ګرځي د دې فارمولې مطابق چې لږ غور وسی د دې فارمولې مطابق دا جملې چې هغه لیکل شوی دي has he not been performing her job for 2 days درې نوټ دي په هغه درو نوټو کې موږ ته راشي دا چې د پریزنت کنټینیو ټنس او د پریزنت پرفیکټ کنټینیو ټنس در مابین فرق چشتي او په بل نوټ کې د سینس او د فار چې په فارموله کې موږ وویل د هغه سینس او د فار فرق چې دی راشي چې سینس د چ لپاره استعمالیږي او فار چې دی هغه د چ لپاره استعمالیږي راځو د بورډو طرف ته اوله خبره دا ده چې نوټ نمبر 1 مندرجه ذیل تینو یعنی ایک دسوا اور باقی دو آنے والے یعنی یو دا لسم ټنس نه چې دا اوس موږ وایو او یو دوا یو ولسم را روان دي ان टेंसेस में فار और सिंस का इस्तेमाल होता है اول نوٹ خدا دی چې په دغه درو ټنسو کې په لسم یو ولسم په دې درو ټنسو کې یو د سنس استعمال دی یو د فار استعمال دی سنس وچ ته ویل کیږي فار وچ ته ویل کیږي دوم نوٹ ترازو نو وای سنس کا استعمال پوائنٹ آف ډیفینیشن یعنی مکرره وخت د سنس استعمال چې دی هغه د مکرره وخت لپاره راځي مکرره وخت چې ویل کیږي لاندې روان دي د سنس استعمال د مکرره وخت لپاره او د فار استعمال چې دی هغه د مکرره مدت لپاره پوائنٹ آف ډیوریشن یعنی د مکرره مدت لپاره فار چې دی هغه راځي نو دی وايي سنس کا استعمال پوائنٹ آف डिफिनेशन यानी मुकर्ररा वक्त के लिए होता है जबकि फार का इस्तेमाल द फार इस्तेमाल चली आगा पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन द मुकर्ररा मुद्दत तफारा दी دوم نوٹ چشتي مکرره مدت سمورات چشتي د مکرره وخت سمورات چشتي د مکرره وخت سمورات چدي اغا چې داغه د پاره سنس راځي داغه د پاره دا د مکرره وخت سمورات صبح سحر ماښام دوپهر غرمه سپهر ماپښین ورځ شپه دینو کې نام د ورځو نمونه د میاشتو نمونه تاریخ بجې را روانه ورځ هفته میاشت کال دغه رقم 13 ورځ یا دغه رقم 13 هفته 13 کال 13 سنه یا دغه رقم لوی واقعات چې کوم دي یا کوم تهوارونه دي د هغو دپاره مکرره وخت چې دی هغه راځي اور مکرره مدت څه مراد بیا یو منټ یوه ګنټه یوه ورځ یو کال یوه هفته یوه میاشته وغیره دا د مکرره مدت څخه مراد دغه شان دي یعنی که د یو توري سره راغلی یو کال یوه میاشته یوه هفته یوه ورځ یو منټ یوه ګنټه د دې دپاره چې دی هغه فار راځي نو دی وایي نوټ بل نوټ دا دی په دې اخري نوټ کې دا راشي چې د پریزنت کنټینیو ټنس او د پریزنت پرفیکټ کنټینیو ټنس در مابین فرق چشتي فرق هغه اسانه فرق دی چې په شروع کې هم درته وویل چې په پریزنت کنټینیو ټنس کې چې دی هغه د وخت تعین او د مدت تعین چې دی هغه نشته لیکن په دې پریزنت پرفیکټ کنټینیو ټنس یا د روان دوه نور چې کوم ټنسونه دي په دې ټنسو کې د وخت تعین او مدت تعین چې دی هغه شته دی وایي صرف کنټینیو اور परफेक्ट कंटिन्यू में फर्क भी यही होता है कि कंटिन्यू जमानों में
काम का जारी होना मुतलकन बताना मकसूद होता है چې په کنټینیو زمانو کې خالی د کار جاری کېدل موږ ته مطلقاً راځي تعین وقت اور مدت کے بغیر د وقت او د مدت د تعین بغیر جبکې پرفیکٹ کنټینیوز میں په پرفیکٹ کنټینیو چې کوم ټینسونه دي په دې کې کام کې جاری ہونے کے ساتھ ساتھ د کار د جاری کېدو سره سره دا هم راشي چې دا کار په کوم مدت یا د کوم وخت څخه چې دی هغه جاری دی